إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. د تحویل د قبله سره تړلې یو خبره د صفا او د مروه مقام او مرتبه الله رب العزت ذکر کوي. دا د بیت الله سره لګیدلې دوه ځایونه دي. دا دواړه ډیره کوي صفا او مروه. د قبلي حکم مخ کې ذکر شو چې بیت الله ته مخ کوي، نو دا د بیت الله تعظیم د هغه د تعظیم حکم زکو چې دا د الله رب العزت کور او الله رب العزت دې ته مخ کوي. په دغه بیت الله کې دنه مشرکان او بوتانی خو ګندګي په خپل خورکړې و دا کې دي. دا غیر پاکیت حکم کو دا پاک کوي او دې کې د الله بندگی کوي. صفا او مروه ډیرای دا رب دا د الله رب العزت د دین نخوي او د دې تعظیم چې کومه طریقه الله خودلی و نو دا دینو خدای په باره کې د مشرکانو یو اعتراض او یو شبهه د مؤمنانو په ذهن کې. مشرکانو د هغه اعتراض دا و چې تاسو یو طرف ته د شرک نه منع کوئ او بل طرف ته د هغه ځایونو تعظیم کوئ چې هغه د شرک جړې وي او د شرک ځایونه وو. اصل کې دا صفا او مروه دوه ډېرې په دې بدو بوتان پراته وو، یو اساف او بل نا اله. دا اصل کې یو سړی او یو ښځه وه، د بیت الله حدود کې د حرم په حدود کې دنه بدفعلی کړې وه. الله د دې نه ګټې جوړې کړې. نه دا هغه زماني خلکو دا د عبرت لپاره یې په صفا کې خود بل په مروه باندې چې خلک دې ته وګوري عبرت دی واخلي چې حرم کې دنه څوک دا الله د حدود نه فرمانی نه کوي. زمانه تیر شو، شیطان رسنو خلکو تراغه غي د احساس مشرانه بددي بندگی کوله، نو غي دغه بوتانو تعظیم شروع کو، دغه بندگی شروع کړه. چې کله اسلام راغی حکم شو چې د صفا او د مروه ترمنځ تاسو بسای کوي په بیت د حج په دوران کې، او دا یو فرض رکن نو دا د مشرکانو اعتراض چې تاسو خو د شرک د ځایونو تعظیم کوئ. دا غي جواب دا شو چې دا د الله رب العزت د دین نخي دي. بل شبهه هغه د نسوارا و او هغه تقریبا چې دې سره یو شان و یو ځای و. الله رب العزت دا غدواړو د دې شبهه ازاله کوي چې د مشرکانو دا خبروم خطا ده او تاسو په دې کې شک مکوئ. دی باندې کوم مشرکانو شرک کړل نو دا د دې غلطی ده. دا پاسل کې د الله رب العزت د دین نه خېدي. کبه دې سو کې اعتراض کوي د اعتراض بے ځای دی، بے بنیاد دی. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا او مروه ډېرې د دې نه خود دین د الله نه، د الله د دین نه خېدي. څنګه چې جمعات د الله د دین نه خدا، قران د الله د دین نه خدا، عالم د الله رب العزت د دین نه خدا. هر هغه شی چې بنده هغه ته وګوري او د الله رب العزت یاد او ترازی، نو دا د الله رب العزت د دین نه خلک اذان دا من شعائر الله د الله د دین نه خدا. د دې په اړه کې مفسرین یو درې قاعده ذکر کړي چې د الله رب العزت د دین نه شعائر الله د دې اصول دی. یو په کې دا دی چې دا به الله مقرري، الله رب العزت د دین یو نه مقرر کړی وي
نو الله ته اختیار دی، رسول الله ته اختیار دی، وسړی به ځان نه د الله د دین نه نه جوړي. لکه جمعه الله ویلې دی، صفا مروه الله ویلې دی. دغه چې دینو د حج غزیونه چې عرفات دی، دغه مزدلفه ده، مینا ده، دغه ځایونو کې وختونه تیرول دي، داغي په خپل طریقې او تعظیم دي. دا به الله مقرري، رسول الله به مقرري، یو انسان به د ځان نه مقرري. او د هغه نن دنیا کې ډېر نمونه موجود دي. په شام کې، په مصر کې د حج ورځو کې خلکو یو د بیت الله ماډل جوړ کړی او د احرام غونې کپڑے واچي، لکه احرام وتړي دوه کپڑے، او بل مخلوق را غونډيږي، یو پیر صاحب دی ډېر مخلوق تباہ کړ. تصوف دا لین په دې کې ډېر زیات دی. بس تعریف وتوي فقهاو په خوانه ذکر کړي چې تعریف وليس بشيء، د عرفات مشابهت کول د اجانو سره په بل ځای کې دا دید نه دی. نو هغه باقاعده د غمبا د بیت الله د ماډل تعظیم کوي، د عرفات سره مشابهت کوي، یو غر دی هغه توخیږي، هلته کې دعاګانې کوي. نو دا کار به مسلمان نه کوي. د الله د دین نه به الله مقرر کړی وي، رسول الله به مقرر کړی، د اختیار بل چاته نشته چې بل ځای مقرر کړي او د هغه د تعظیم طریقه د ځان نه جوړي. دیم دا دی چې د دې حدود به الله مقرري، رسول الله صلی الله علیه وسلم به مقرري. سمانا دا چې دی یو ځای د الله د دین نه خدا خود د تعظیم بکو څنګه. اوس مثال په تور جمعه د الله د تعظیم نه خدا، دا من شعائر الله دی. او آیا د جمعه نه بچا پیر طواف کو نه بکو، بیت الله نه بکو، مسجد نبوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر نه بچا پیر طواف کو نه. ولی الله نه دی ویل، رسول الله نه دی کړی. دا سي عالم دی، مشر دی، وسړي پلار دی. اوس دغه بسنګ تعظیم کو څنګه چې بریلیان کې نه دا ناروا دي چې راټیږي وتا دا هغه هر خبره ته دین وای. کاغه ته یو شی حلال حرام کینو حرامي غني، او که حرام او حلال کینو هغه حلال غني. نه دا کار باندې کوي سړی. داغه د تعظیم طریقه څه ده چې قران او سنت تپوس بته وکي، مسله د تویل عمل بته وکي. عزت مکو، به احترامي مکو، قدر عزت کوا، چای ډوړې ست وته وکا. خو نور داغه حلال او ته حلال چاغه اوس استحلال وای، نو داغه خپل به معیار نه. دیم دا دی درېمه خبره چې دې کې به مقصود اصل حقیقتي د یو ځای تعظیم او د بیت الله تعظیم داغه نه چاپیره ګرځیدل دي، طواف کول دي. خدا طواف مونږ ولې کوو؟ آیا دا د کوټي عبادت ته نه؟ عبادت د الله دی. دا څه د صفا او د مروه متعلق چې دې کې دا نه منډه وهل، آیا دا د صفا او د مروه عبادت ته نه؟ د دې عبادت نه دی. خو دې په شاته یو بندگی پرته ده. هغه بندگی څه ده؟ دو کسانو ابراهیم علیه السلام دغه مروه باندې د اسماعیل علیه السلام قربانی پیش کړي و، او يهودو دا خبره پټه کړي و. هغه دا خبره تذکرہ بنو کوله د دې لپاره چې موږ دا خبره بیت المقدس ته یوسو. دیم دا چې زمانه د جاهلیت کې دغه ځایونو کې خلکو شرک کوو، نو د شرک نه د دې پاکیت مقصودو. وجه صدا الله وان المساجد لله، جمعتونه د الله کورونه دي، فلا تدعوا مع الله احد. دا په اصل مقصود دا حقیقت بیت الله کې دنه طواف کول د الله بندگی ده. او د دې مقصد څه دی چې دا به کور پاک ساتل کیږي. ان طهر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. د بیت الله د شرکیاتو نه پاکول مقصودو، د صفا مروه د شرکیاتو نه پاکول مقصودو. په دې کې دنه دا تعظیم د دې په هغه طریقه چې کوم رسول الله خو دلی دا پکې مقصود دی. جمعات کې مقصود څه شی دی؟ د الله رب العزت نوم اخلا اذان پکې وکا، د الله نوم اخلا قران پکې وایا، د الله رب العزت نوم اخلا موس پکې وکا، تلاوت پکې وکا. جمعات ته غل جوړو. اوس کې وسړې چې زما په جمعات کې د جمعات په یو بل طریقه تعظیم کومه، دا تعظیم به د جمعات د غلطي. لکه کړي وي زما ته طواف کوم، دا خطا دی. کو عیسائی په شان د صفا د مروه تر مده څنګه منډي والے کیږي، دې طریقې سره به تعظیم کوم، دا غلطه ده، دا کار بنه کوي. نو شاعر به مقرری هم الله دا غیر تعظیم طریقه به هم الله خي، لکه اجر اسود له بلاس ورډي، دا د غیر تعظیم طریقه ده. سیده بوته نه کوي، لاس بورړي لاس بخولي، یا هغه بخول کی،
یا بلخت ورل هغه بخل کې کلري وینو صرف استلام به وکړه دا غي د تعظیم طریقه ده دا د بل چا د تعظیم طریقه نه ده د صفا او د مروه تعظیم دا چې د ماس کې بسایو کې ان الصفا والمروه من شعائر الله خلق د قبرونو طوافونه شروع کړی دي د قبر دا تعظیم نه قبر دا طریقه د تعظیم نه دا غي څه شه لیش نه مو چته خلکو د بنگلې جوړ کړي پاخي کړه پاسه به کرسی ولګي د الله نمونه پیولي کی پوره شناختی کارت ولا لیکلي فلان کې د فلان کې سوی افلان کې ودی والا په دې تاریخ پیدا او په دې تاریخ مړ دی دا خبر دی نو دا طریقه د تعظیم نه دا غلطه ده ساده قبر جوړ کا ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه ډېرې د نه خود دین د الله نه دي فمن حج البيت چا حج بیت الله کو او تمرا عمره وکړه فلا جناح علیه نشته ګنا پد ان يطوف بهما چې سایو کې د دواړو طواف کې مراد د طواف نه سعی ده او دا فرض ده په حج او په عمره دواړو کې دا رکن دی دا حدیث کې راځي د مسلم شریف روایت دی امام مسند احمد ذکر کړی دی ابن ماجه هم ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا او د مروه ترمنځ سعی وکړه او به خلکو ته وی چې تاسو هم دا سعی کوئ دا الله پتا سو فرض کړی دی او دې آیت نه جواز معلومیږي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها خوري ته پوس کړو چې قرآن مجید د الفاظو نه معلومیږي چې ګناه نشته نو که یو سړی نه کوي نو خیر دی نه غوتی نه غلطه دی وی که جد دغه مسله چې څنګه ستاده بیا به الله رب العزت دا سویلو چې فلا جناح علیه الله يطوف بهما که طواف انکو گناہ پی نشته نه دا چې وی که طواف وکړو گناہ پی نشته فلا جناح علیه ان يطوف بهما چې طواف وکړو گناہ پی نشته دی وی دا اصل کې د خلکو په ذهن کې یو خدشه هغه دا چې په دې ځای کې د صفا او د مروه ترمنځ په دې چې کوم بوتان پراته داغي تعظیم شوی نو آیا کومګه د دې تعظیم کو چې د ګناه خبره باندې نه داغي ذهن داغه سوال موافق قران مجید جواب را لګل دي نور دغه حکم نه دی بلکې دا سنت دی د نبی علی السلام چې ټول عمر نبی علی السلام عمره کړی دا صحابه کړی دا او حج کړی دی نو د دې ترمنځ طواف پرې نه دی دا طواف فرض دی ومن تطوع خيرا چې خوشاله سره وکړنی کی فإن الله شاکر الله دې قدردان الله دې نیکی قدر کوي دیو جن نیکی وړ غړنل دي پکار هر نیکی کول پکار دي الله قدردان دې الله قبلي علیم نو پویا دې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین